السلام علیکم مبارکم شه پښتون قومه. دا هغه خلک دی وګورئ چې د دې خلکو د پاره تاسو نه دین پرېښودو، نه اسلام پرېښودو، نه مولا پرېښودو. د دې خلکو د پاره تاسو جهنم ته تلو ته هم تیار یې، او تاسو وای چې د دې خلکو د پاره که دوی خر ودرو هم به موږ ووټ ورکوو. نو دا هغه خلک دی نن حالات وګورئ. خیبر پښتونخوا په کومو حالاتو کې ده. خلک په داسې حالاتو کې دی چې په خوړونو کې مړی پراته دي، ځای په ځای مړی پراته دي، او دا خلک په خپله مستۍ کې دي. ډي جی لګولی، جلسه شروع ده په خیبر پښتونخوا کوهستان کې، د دوی جلسې شروع دي، او داسې عام خلک نه دي بلکې صوبایي صدر جنید اکبر پکې موجود دی، او یو جلسه او ګانا او ناچ ګانا او ډي جی لګېدلی. یعنې ستاسو د حالاتو نه قسم دی که دا خلک خبري، ستاسو محسنین دا خلک دي، د الله په ذات درته قسم خورم دا ستاسو محسنین دي. دوی ته تاسو وګورئ، شپه ورځې یوه کړې د لګیا دي. مفتی فضل غفور صاحب چې د جمعیت علما اسلام نایب امیر دی، زه درته قسم خورم چې دا ټوله پی ټی آی راټوله کې د خپو خاورو ته هم نه رسېږي. دا هغه عظیم شخصیت دی او بذات خود میدان ته راوتی لګیا دی. مفتی اکبر حقانی صاحب وګورئ څومره لوی عالم دی. دوی غریبانان لګیا دي، مړي راوباسي، جنازې کوي، قبرونو ته ولاړ دي، قبرونه وباسي او لګیا دي دعوتونه چلی، خلک رابلي دغه ځایونو ته. دا وګورئ انصار الاسلام وګورئ د جمعیت علما اسلام چې په دې پسې به دا بېلمازه خلکو به ورپسې خندلي. هغه لګیا دي شپه ورځې یوه کړې ده، او نه غر ګوري، نه خوړ ګوري، نه ځنګل ګوري، نه ونې ګوري، بس لګیا دي خدمت یې شروع کړی دی. کله چې الیکشن نو په هغې کې 200 پارټیانې به تاسو ته ښکاري، خو چې کله داسې حالات په دې کې دغه پارټیانې بیا نه ښکاري او د خپلو مفاداتو دپاره مخې ته راځي، خو په دې حالاتو کې مخې ته نه راځي. دا وګورئ په هر ځای کې مردان، صوابۍ، په هر علاقه کې پېښور علما کرام ناست دي او لګیا دي غریبانان پټکي وهلي دي، په مخې مبارک کې ګیرې دي، هغوی غریبانان ناست دي لګیا دي چاندې راټولوي د چا دپاره، د دغه مظلومو دپاره، د دغه غمزده خلکو دپاره چې اوس هم بېشماره مړي هغه لا نه دي راوتي. خو بل طرف ته سره د دې چې حکومت په لاس کې دی او داسې قسمه کارنامې شروع کړي دي چې په کوهستان کې جلسه شروع کړې ده، قسم دی که د چا غم او فکر د سره ورسره یعنې دا خلک ورته خره هم نه ښکاري. نو پښتون قوم همیشه د خپل ځان د لاسه تباه شوی دی. پښتون قوم همیشه خپل ځان په خپله تباه کړی دی. هر څه ورته ښکاري، هر څه دغه دجال فتنه ورته ښکاري، د هغې باوجود دغه فتنه پسې ورپسې دي. او د دې خلکو دپاره دا محسنین د اسلام، د مسلمانانو، د پاکستان محسنین علما کرام د دې خلکو دپاره لګیا دي کنځي رټي، په جوماتونو کې هم پرې نه ښودل، ورپسې ورغلل، هلته هم د ګیرو نه راونیول. د چا دپاره؟ د دې خلکو دپاره. او دا خلک تاسو سره څه کوي دا وګورئ. نو لګیا دي په خپله مستۍ کې مزه ورکوي، لګیا دي. الله دې پښتون قوم ته هدایت ورکړي او الله دې د پښتون قوم د زړه سترګې کولاو کړي، او الله دې په تمامو پښتنو باندې چې په هر ځای کې په غم کې دي، په تکلیف کې دي، الله دې غمونه او تکلیفونه لرې کړي. قسم دې انسان له جړه ورځي دا حالات چې وینو، او بل طرف ته دا خلک وینو، نو قسم دې په دې هم جړه راځي. الله دې تاسو پوهیږي پښتون قومه سره زما